حق نه بیانوي، ښه پوهیږي. او ډېر خلک داسې دي پیران مولیان چې هغوی ضد او عناد د وجې نه مني. په زړه کې یو ضد او یو عناد حق څه پیدا شوی، بس وایي دا مسلې دا د وهابیانو مسلې دي، وایي دا زه نه منم. لکه وهابیان او پنجپیرین ته یو طرف ته کا ته وګوره چې دا مسله په قرآن حدیث کې شته او که نه. تاسې وګورئ په دې نیټ باندې بعضې لیوني راځي او داسې یو څه وایي چې تاله به هم تعجب در ولي. دا مسله وایي په دین کې شته، دا پلانکۍ مسله شته، دا شته، خو وایي د دې وجې نه منو چې دې باندې وهابیان عمل کوي. یو مفتي صاحب بګې راځي نو هغه ورځ وایي چې دا رفع الیدین چې دي یو د شوافعو دي او یو چې دی نو د دې وهابیانو دي. که چېرته یو شافي مذهب یې د سره وایي ودرېده او هغه کول وایي دا موږ منو، خو که چېرته یو وهابي د سره ودرېده او کوي وایي دا نه منو. امین او فاتحه وایي یو د شوافعو ده او یو چې کوم دی نو د غیر مقلدینو د وهابیانو ده وایي. نو وایي هغه موږ منو او دا نه منو. ولې؟ ځکه وایي هغه تحت اجتهاد المجتهد دی، د مجتهد د اجتهاد د لاندې ده، او دا چې ده نو وایي تحت اجتهاد المجتهد نه دی. دا دومره جاهل دی په دې باندې نه پوهېږي چې دا رفع الیدین دا د امام شافعي مذهب یوازې نه دی، دا خو د امام بخاري، امام احمد، ابن خزیمه، حسن بصري ډېرو محدثینو قول دی. نو لاول په دې نه پوهېږي امام شافعي ته یې صرف نسبت کوي ځکه دوی امام شافعي سره ډزې دي. دویمه دا ده چې دا تحت اجتهاد المجتهد نه دي، دا په دې نه پوهېږي، بلکې دا خو تحت اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم دي. دا خو د نبی علیه السلام تابعدارۍ کې راغلي. دا اجتهادي مسله نه ده، منسوسي مسله ده، خو دی په دې به هم نه پوهېږي چې دا اجتهادي مسله ده او که نه دا په نص کې ثابت ده. دریم دا دی چې یو مسله د یو چا د وجې نه منل او د یو چا د وجې نه منل دا دین نه دی. دین دا دی چې د الله او د رسول د حکم د وجې نه به په مسله عمل کې، د الله او د رسول د حکم د وجې نه چې دا د الله او د رسول حکم دی. نو دا د دې بیان دی. کله چې دا خوا دې خوا شي بیا په کنځلو باندې شروع کړي، کله چې دی خوا دې خوا شي بیا دعوې شروع کړي. وایي زه داسې سړی یم چې زما د مقابلې سړی نشته. دا څومره جهالت دی. هر هغه څوک چې خپل صفتونه کوي او خپل لویوالی بیانوي دا د یهودو مرض دی چې دې مولیانو کې پیدا شوی. ځکه د الله نبي موږ ته وایي من تواضع لله رفعه الله، چا چې ځان عاجزه کو الله پاک به ده اوچت کړي. نو دغه زموږ د دې مولیانو بیانات دي په نیټ. کله چې د دې نه خطا شي نو بیا کنځلې شروع کړي. یو بل یو لیونی شاید دی بله د چا راوښوده نو هغه وایي دا پلانکې کنجر زوی پلانې سړی سوچ وکړي چې د یو عالم د یو مولا چې هغه ته دنیا نیټ کې ګوري د هغه د خولې نه هغه کنځلې او بد الفاظ راوځي، آیا خلکو باندې به دا څه تاثیر وکړي؟ خلک به وایي چې مولیا کنځلې کوي نو موږ به هم کوو. دویم دا دی چې یو الزام یو عیب په چا کې نشته او ته یو چا ته وایې چې کنجر یا زناکار یا دی د تا تهمت ولګاو، دغه عیب به زی الله به په ده کې پیدا کړي. نو دا زموږ بیانات دي عام. خلک به دې نه څه فایده والي؟ یو سړي موبایل را کولاو که یا خو بګې ګانا بجانه ګوري یا بګې فلمونه او ډرامې ګوري، که د دې نه بس یا د اخبار مخبار دروغ ګوري، که دې نه بس وایي زه د ملا بیان به واورم. ملا چې راواړی ښایستی پټکی دی، ښایستی ږیره ده، ښایستی چې کوم دی نو ثقه او قواره ده، لیکن خولې چې را کولاو کړه وله خولې را کولاو کړه نو ته یې که د تیلو یو ډرام را کولاو شه، هغه ناپلتې هغه ګډې وډې هغه چټیاتې وایي. نو عام خلک به د دې نه څه فایده والي؟ کم څیز کې د هدایت والي چې ملام ګډې وډې وایي پکې، نور هم پکې ګندونه دي. دې د وجې نه زما عزتمندو خبره مې دې پورې کوله چې حق څوک وایي نو دا تریخ دی، نو دې مولیانو او پیرانو له بې غوسه ورځي. نو بله لار اوسه نشته. دا لار ده چې یاره داسې ګډې وډې وي او چې دا خلک د دوی نه واوړي، لیکن دوی په دې نه پوهېږي چې په دې بد اخلاقۍ باندې خلک د دوی نه اوړي.
خلک حق طرف ته راځي. د کتاب او د سنت پیړۍ ده که د ډېرو مبتدعینو د مقلدینو د مشرکانو د منکرین حدیثو د دوی د زړونه د خفګان نه ټق شوي الله دې یو سل ځله وچوي. لیکن دا پیړۍ د کتاب او سنت ده. الحمدلله د قرآن او سنت دعوتونه روان دي، مدرسې آبادې دي، نوجوانان پیدا کیږي، د خلکو دماغ خلاصیږي، دنیا پرسته او الله پرسته خلک معلومیږي، حق پرسته او باطل پرسته جدا کیږي. دې پیړۍ کې الله حق بندگانو ته کاره کړ لکه څنګه چې مخکینو پیړو کې کاره کړ.